د عمران خان مخالفینو پی ډی ایم په کپتان باندې دا الزامات لګول چې د پړوسی ملکونو سره تعلقات خراب کړي دي. سی پیک منصوبه د لاسه نه چلیده، خو اوس چې کوم نوي انکشافات راغلي دي چې تاسو وایي حیران بشئ چې مسلم لیگ نون حکومت قریبي ملکونو سره کم ملکونه چې پاکستان سره مرسته کوله ای سره تعلقات کم حد پورې خراب کړي دي. سی پیک منصوبه څومره ډیمیج شوې ده تفصیلا خبره پکې کوم. مسلم لیگ نون حکومت چاینا سره تعلقات ډیر زیات خراب کړي دي. آی ایم ایف سره معاهدې په وجه د سی پیک ټوله معاملات چې کوم دي هغه هم خراب شوي دي. روس سره هم د پاکستان تعلقات انتهایی خراب. د روس چې کوم وفد دی هغه هم پاکستان کې موجود او دلته ناست او پاکستان قوم ته بزدل قوم او وي. پیوټن پاکستان قوم ته څه پیغام ورکړي، پاکستان حکومت له څه پیغام ورکړي، پاغه هم تفصیلا خبره کو. بل د پیپل پارټي او نون لیگ په منځ کې هم اختلافات ترمنځ راغلي دي. بلاول بوټو وزیر اعظم جوړېدل غواړي. دا ټول تفصیلات در سره په دې ویډیو کې شریکوم. ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. مریم نواز ویلی و چې د پنجاب څومره هم یونیورسټیانې دي آی که چې کوم چانسلر وي ابه زه په خپله خوښه باندې د هغې تعیناتي به زه کوم. جي پنجاب د یونیورسټۍ د چانسلر تعیناتي به زه کوم چې په دې وجه په دې معامله کې په مریم نواز باندې ډېر تنقید هم کېدو. مریم نواز باره کې به خلکو ویل چې یو داسې ښځه چې خپله په یونیورسټۍ کې اډمیشن په سفارشو شوی دی نو اوس هغه ښځه به څنګه د یونیورسټو چانسلر تعیناتي کوي. جي خو بیا هم مریم نواز د دغه یونیورسټو چانسلر چې کوم دی په خپله خوښه باندې تعینات کړي وو. دا معامله بیا گورنر پنجاب ته ورسېده چې گورنر پنجاب دې حوالې سره وي چې کم خلک په میرټ باندې مطلب پوره نه راځي نو هغه به د یونیورسټۍ تباه، هغه به د یونیورسټیانې تباه کړي. او د پاکستان د ایجوکیشن الریډي تاسو له پته نو دې مطلب وایي دا چې هغه به د یونیورسټۍ معاملات ټیکوي نه چې کم سړی په میرټ باندې چانسلر کېږي نه. پاکستان کې هسې هم تعلیمي نظام خراب دی او نور به هم خراب شي. لہذا گورنر پنجاب د مریم نواز د فیصلې مخالفت کړی دی. څه ټایم چې د مریم نواز د فیصلې مخالفت گورنر پنجاب وکړو نو د نون لیگ عظما بخاري گورنر پنجاب ته ووي چې ته خپل حد کې اوسه، ته په مریم نواز باندې تنقید مه کوه. دا خبره په کیبنټ کې شوې ده، دا د کیبنټ فیصله ده. ته په مریم نواز باندې هسې تنقیدونه وایي مه کوه. ګوره یو طرف له غلط کار او بل طرف له بیا د هغې ډیفینډ هم په داسې طریقې سره کوئ چې مطلب یو قسم له بدماشیانې. لکه اوس مریم نواز د پنجاب د یونیورسټو چانسلر تعیناتي مریم نواز ولې کوي؟ خو په دې وجه کوي چې دوی خپل نیپوټیزم په ذریعه باندې خپل کسان په هر ډپارټمنټ کې ورواچوي، په هره محکمه کې خپل کسان ورواچوي او بیا دوی فیصلې مني. چې تعلیمي نظام کې یونیورسټو کې د ستا شفارس شروع شي نو بس پوه چې تعلیمي نظام د ټول ګډوډ شو که نه. ډېره د افسوس خبره ده. بلاول بوټو هم د وزیر اعظم جوړېدو دپاره خپله سی وي اسټابلیشمنټ ته رسولې ده چې په ما باندې هم نظر وکړئ، زه هم په ما باندې هم یو ټرای وکړئ، زه هم د ستاسو په توقعاتو باندې پوره اتراویدی شم، یعنی ما هم د وزیر اعظمۍ په دې کورسۍ کېنوئ. خو اوس اسټابلیشمنټ بلاول بوټو ته موقع ورکوي که نه دا به راتلونکي وخت کې پته لګي. خو دا وخت اسټابلیشمنټ بلاول بوټو ته ځکه موقع نشي ورکولی چې د ملک حالات انتهایی خراب جي. بل آی ایم ایف چې کوم دی پاکستان ته په ډېر سخت شرایطو قرضه ورکوي. ډېر زیات شرایط د پاکستان حکومت ته ایښي دي. بل چې کوم ټیکس کوم هدف و هغه هم پاکستان نه دی پوره کړی. نو اوس په یو منی بجټ پیش کیږي چې پای کې به په عوامو نور هم ټیکس لګي او دا بجټ چې تقریبا د 1 ټریلیون روپو بجټ پیش کیږي نو په دې کې به د پاکستان غریب عوامو باندې یو ځل بیا د ټیکس انبار لګي. د پاکستان معروف تجزیه‌کار کس چې کوم دی شهباز رانا نوم دی، هغه ویلي دي چې آی ایم ایف سره د پاکستان معاهدې ډېرې سختې دي او دې معاهده کې دا هم دي چې پاکستان سی پیک منصوبه باندې د کار رفتار چې کوم دی به هم متاثر کیږي او پاکستان سره د چا تعلقات هم مطلب دی وخت کې ټیک نه دي. د پاکستان سره د چاینا تعلقات هم انتهایی خراب شوي دي. آی ایم ایف سره د پاکستان معاهدې او چاینا تعلقات خرابېدل دا هم یو وجه کېدی شي. چاینا ویلي دي چې پاکستان کې سکیورټي حالات هم ټیک نه دي. د پاکستان خارجه پالیسي بالکل غلطه ده، بالکل په هغې باندې مطلب صحیح طریقې سره کار نه کیږي. او د روس وفد هم پاکستان ته راغلی دی چې پیوټن طرف نه پاکستان حکومت ته پیغام جاری کړی شوی دی او عوامو ته هم یو صفا پیغام را رسولی دی چې د پاکستان خارجه پالیسي ټیک نه ده. مثال د انډیا ورکړی دی چې انډیا رشیا سره هم تعلق ښه ساتي، امریکې سره هم تعلق ښه ساتي چونکې رشیا او امریکا د یو بل اپوزیټ کنټریز دي. خو امریکا انډیا چې کومه ده هغوی دومره مطلب هوښیارۍ سره کار لري، هوښیارۍ سره کار ساتي چې رشیا سره خپل تعلق نه خرابوي، امریکې سره خپل تعلق نه خرابوي، اسرائیل سره هم تعلقات ښه چلي، ایران سره هم ښه زبردست تعلقات دي او بل طرف ته د پاکستان تعلقات د خارجه پالیسي په وجه باندې ټیک نه دی. جي دا پیوټن دا پیغام جاری کړی. نو بالکل چې یو ملک خپله هم حالات دغه رنګي وي او بل دغه ګاونډي ملک سره حالات ټیک نه وي، تعلقات ټیک نه وي نو هغه ملک ترقي نشي کولی. جي نو دا څه اپډیټس و د ویډیو کتلو زیاته مننه. والسلام.